یولسمه دعا چې د نبی علیه السلام نه منقوله ده هغه ده په روایت د عائشې رضی الله عنها کې راځي هغوی فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا آوى الى فراشه قال کله به چې نبی علیه السلام خپل بسترې مبارکې ته راغی نو فرمایل به او ویل به اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. د دې معنی دا ده یا الله مال را فایده راکې زما په سترګو سره او زما په غوږونو سره او دا دوانه زمانه وارثان وګرځي او زما په دشمن باندې مال غلبه راکې او زما مرسته وکړي او زما د دشمن نه زما دپاره بدله واخلي او ای الله یقینا زه په تا سره پناهي غواړم د غلبې د قرض نه چې په ما باندې قرض راشي ومن الجوع او د لوږې نه فإنه بئس الضجيع یقینا دا د پټو خصلتونو نه بد خصلتونه دي. دا حدیث هم علامه ابن سنی رحمت الله علیه ذکر کړي په عمل اليوم واللیله کې 2566 صفحې باندې او امام ابو نعیم الاصبهانی رحمه الله په حلیة الاولیاء کې 2 جلد 181 نمبر باندې ذکر کړي دی خو معمولی پاغي کې تغییر نه او ابن حجر رحمت الله علیه دې حدیث ته حسن حدیث ویل.